امام حسین ورځې مناسبات سره چونکې ډېره عظیمه ورځ ده غواړم دا څه یو دوه ورځې دغې ورځې مناسبات سره عرض کوم خو دا دوې شپې کورمې کې ډېر اهمیت سره څه دا منو کېدلی شي خصوصا محرم اتوشتم شپه و د سفر اتوشتم شپه اما ای محرم اتوشتم شپه شهرت زیاد ده د وړې بیبي شهادت حواله سره مگر خود وړې بیبي شهادت سکوم ده خپل تاریخ روایتو کې 13 سفر ده هغه مو اکثر منو نه کو ډیر کام چې تمنو کی کور ته پنجاب طرف ته سند طرف ته کراچۍ طرف ته نور شهرو طرف ته وای 13 سفر منو کوي د وړې بیبي شهادت خپل تاریخ څکوم دی هغه 13 سفر دی او دې سره اتوشتم سفر څکوم دی زیات عظمت دی ویلې څه د دوو معصوم او یو روایت متعلق شهادت یا یو معصوم رحلت د بل شهادت ورزه د حضرت رسول اکرم د مو نبی رحلات دی و تاریخ سا غیا شهادت سا جنا روایت یہی سا غیا زهر سا شهید شد و بل طرف تا دا امام حسن مجتبی علیہ السلام شهادت وریزه دی یعنی دو معصومینو شهادت یا دو معصومینو رحلات وریزه دی دیواجنا زیاد عظمت لري دا غوریزه زیاد عظمت لري دا غشپا همو مخو خپل کلی کې داوال اور د دیش په او دی ورځې چونګې ومل د جلوس څو ځوانانو جوړ کړو او متاسفاً چې ډېر کم تعداد سره خلکو کې شریک او ډېر کم خلکو توجه دي دي چونګې د دوو معصوم شهادت ورته او کورداد د خو یو مرکزی سطح باندې خاورې زمانو کې دي شي او افسوس سره وای مخبل یوی چټه کې نغ کری کې موجود و خپل کلمه ده او الیکشن شپې ورځې خصوصا الیکشن شپې ورځو کې خو اصلا چا د توجه ورکول ډیره مشکله خبره ده البته مون خپل مسجد کې ذکر وکړه د ډیر افسوس وایم امام صادق علیه السلام شهادت ورځه وا شپږم مولا شهادت ورځه وا او یمو کلیتا یو نماینده دوره وا درا سره وګي کوزانا بار سره پوری ډول شروع مو یا اهل بیت او شهادت و ولادت صدا شروع کړ امام صادق شهادت ورزا واجدار څو یو خو مخبلیا زحمت نه کوي څه کلیا څه زمبم بګای وځي کې مجلس کې د عرض کولو څه خو امام حسن علیه السلام شهادت ورزا ده مو بیاو کې یا امام علی علیہ السلام ذکر وکړو یا امام حسین ذکر وکړو خود اصلا امام حسن تاریخ طرف ته امام حسن طرف ته سره توجه ویا نه دیوا جنا کایمو عوامی صورتحال وکس نو متا سوا امام علی و امام حسین علیه نور امامانو اصلا پاتې نشته چې تاریخ کې چه شوی دي چه نه دي شوی دا ډیره عظیمه ورځ ده چې زیاد منصوبه امام حسن علیہ السلام سره زړه مغاریات گفتگو امام حسن علیہ السلام زندگی باندې وشي صلوات واست محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد امام حسن علیہ السلام زندگی کې ټولونه عظیم واقعیا او ټولونه عظیم کارنامه څنګه ده صلح امام حسن علیہ السلام دا صلح یمو تاسو ذهن کې دا راغلی دی امام حسن مجتبی صلح وکړه چې واجب نه وکا ویلې وکړه چانه پښتنو کې غیڅ نوذ بالله امام ته مو دا نسبت درګوڅ امام حسن علیہ السلام نه وختل چې مسلمانوں کی نور ویني وبېږي نور قتل و غارت وشي دی واجب نه امام حسن حکومت ویر کو مگر صلح وکړه مخبلیا چتا خپل حق نه ورستکی کو به امام حسن صلح میں صلح کو امام حسن یا صلح کړي و بنا مطلب دا
دغه سولې ټول بوج کوم دی امام حسن نه ور واچو. زه ډېرو خلکو د دایم کوم کاس دی چې امام حسن نه غوښتل چې قاتل و غارات وشي، نه غوښتل چې وینه تاله شي، نوره نه غوښتل مسلمانو کې نوره جنگونه وشي. دی واجب نه امام حسن چې وکړ حکومت یې پرېږدولو، مخالف فریق ته ویر کړلو، یا امیر شام ته معاویه ته لاس کې ویر کو او خپل سوله وغوښته. خب کا دا شی صحیح وي نو بیا به امام علی ته څه کوي؟ خو اندیکا سره امام علی علیہ السلام جنگ کړی و، 70-80 او یا 80,000 کسان هغه جنگ کې قاتل شوي وو، یا هغوی وینې چانې ورچوي. بیا دینه مطلب دا چې نعوذ بالله امام علی علیہ السلام قتل و غارت غوښتو. خب موسی درې امامان دي اندی وقت کې دغه زمانه کې، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. امام علی علیہ السلام د خاندان څخه بنی امیہ او څخه معاویه او د معاویه خاندان څخه جنگونه وکړو. امام حسن علیہ السلام راغو صلح وکړه د مغه خاندان سره، مغه کاسه چا امام علی جنگ کړو. امام حسین راغله بعد از امام حسن بیا جنگ وکړو. خب صلح و جنگ اپوزیت شیان دي، متضاد شیان دي. خصوص چانه امام حسن غلطی کړی دی، امام علی غلطی کړی دی، معصومین دي، سوال یا نشي وچتاوه. امام علی جنگ کوي مغه کاسه امام حسن صلح کوي، حکومت یا مغه تلاش کیر کوي. او یو صلح خدا شه کې د امام حسن د حکومت لاس کیر کړي بیا خو ټیک و. دې په نسبت کې کوم تاریخي صحیح حقایق نه نو خبر، نعوذ بالله امام حسن علیہ السلام تسلیم شو. اول شاید آدیس موت امام حسن صلح بنیاد نہیں رسیدلی سے امام حسن صلح ویلی کړی دی. او زه یو مثال در کوم تاسو ته چې امامانو زندګۍ نه موږ نه خبره یو. یو ځای کې ما دا تاریخي او روایت عرض کړلو، یو تعلیمی یافتہ کاس موتر پاسه د څنګه سره د مو ذهن کې راوړل. مثلا امام سجاد یو مثال در کوم، بیا خپل موضوع ته رسو. امام سجاد علیه السلام ما تاسو جب باندې ایوینا می سه داوڅ بیمار ما چه بیمار. خب امام سجاد علیه السلام سورہ زندگی کړي دي، سورہ زندگی کړي دي 50 کالا 57 سال. وہ 50 کالوں کے امام سجاد کو بیماری ذکر دیں اغا دادے چی یا صرف کاربلا کی لسم ریزی بیمار ہو آغا خدای حکم سا صرف امام بچکوالے پارا کہ امام بیمار نہ ہے کلے امام حسین حن من ناصر ینصرنا نعرہ واردہ بیا واجب اس آغا قیام کرے گے پسی دلے یا صرف کاربلا کی دے یا زیاد و نزیاد کم خائی کوفے پر ایوا افتا دیں وہ ریزی مگر امام تو خلے باندے صرف امام سجاد چہرہ وہ بیماری میں ما ته یو کس تعلیم یافته غدا اوس مو دا اول ورته وریدل چې امام یو ورزي بیماری مو غزین کې داو کدو پیدایشي بیمارو سره پڅیدای نشو. و 50 کاله امام دروش کاله کاربلا نه مخ کې څلور درش کاله کاربلا نه بعد زندگی تیر کړی دی. هم څلور درش کاله زندگی کې امام سجاد چه کړی دی، څلور درش منټ خبرې نشو کوي. زبردین تاریخ کے سخت ترین زمانے امام سجاد نے تیرہ شوید ہیں، وہ تاریخ کے عظیمی ترین کارنامے امام سجاد کڑی دی. اما واضح خبر ہے اسمو دیشی طرف تنسو خود زترسند یو مثال در کون صدق امام نموصور خبری وہ 50 کال زندگی چه کڑی دی یا کربلانا بعد امامت زندگی سالور درش کالا دے امام سجاد چه کڑی دی. خود تو دو ضرورت ہے نا پخی کی خپل کتاب راو. امام حسن مجتبی 16 وکړه بس صرف امام تو خلی باندې دا کینستا امام حسن 16 والا امام ویلے وکا نه. حدیث میں دا بیان کو کله موت امام حسن 16 نو خبر بیا امام حسن ته داسې انداز وی موت څنګه انداز یو شیعه رچی ډیر غټ شیعه ده نماینده شیعه ډیر غټ سردار د شیعو ډیر غټ عالم د شیعو امام حسن ته
سلام کوي السلام علیک یا مذل المؤمنین استغفر الله ربی واتوب الیه. معنی نه پوښ مذل المؤمنین. امام حسن ته امام علی ته بټول امیر المؤمنین. امیر المؤمنین یعنی مؤمنانو امیر، مؤمنانو حاکم، مؤمنانو رهبر، مؤمنانو لیډر. دا څه دی مذل المؤمنین، ای مؤمنانو ذلیل کولی والا تونه سلام. امام حسن ته کله امام حسن سولې پاته ده نه سی امام حسن سولا ویلې وکا. جب امام حسن دا شی اعتراض کوي اے مؤمنانو ذلیل کولی والا تو باندې سلام وی. امام حسن ته امام ته موت څنګه مما ذالک ما څنګه مؤمنان ذلیل کړي دي. ازل ترکابنا وجعلتنا معاشر شیعه عبدا. تو خو مو خارج کو، تو خو مو غلامان جوړ کو. امام ته یو غټ لیډر دی شیاو هغه زمانه کې امام حسن ته رسید الفاظ ته امام حسن دی امام دی موچه کړي دي لتسلیمک الامر لهذا الطاغیه. دغ طاغوت دغ ظالم ته تو حکومت لاس کې ورکو. امام دی ویل دی ورکو. امام سړي والله ما په خدای قسم وی ما سلمت الامر الیه. ما اڅ کله د خاصه حکومت نه ور کړي، اڅ کلم نه ور کړي. انی لم اجد انصارا سوای دی واجنه څ ما یو مددگار یا نه ولیدل، یو ناصر من ولید. ولو وجدت انصارا کما سا ناصران و ما سا مددگار و ما سا ویلاړ و لقاتلته لیلا و نهارا. ما په خدای قسم مو بدخ شپه ورځ جنگ کولو. لکه څنګه علی وس کړو، علی شپه ورځ وس جنگ کړو. حتی يحكم الله بيني وبينه، حتی که خدای ما دې منځ فیصله کړی وي. ویل دا کاس دي شي درغلو. امام حسن سولا ویلې وکا اغه نه خبر صرف اندی شي ور لک تاریخي حقایق تبینو. امام علی علیہ السلام جنگ صفین شامیانو سوا کو. یو طرف ته شام الاوسا اتیولا زر لخر، بل طرف ته امام علی سې یو لک زر لخر. جنگ سٹارټ شو. څو میاشتې جنگ وشو. مانس کې وقفه یا راو ماه حرام نه کوم یو ته محرم میاشتو کې راغله او کې جنگ نه وشو. بیا جنگ سفاره کې سٹارټ شو. خب جنگ اخیری دی حالات لوړلو څ ډیر کسان زنا روایت کې خیڅ دیر زره امام علی طرف نه او یا زره شپته زره شام طرف نه قاتل شو. یعنی د جنگ صرف او یا تیا زره کسان مو خوړه. د جنگ اخیری حالات دار او مالک اشتر ډیر سخت حمله شروع کی. و دسه حمله شروع کړلې څ مالک اشتر ویل څه بنتیجه جنگ نه ختم کو. بس آخری مکمل لخر جنگ څخه شروع کو. دی تراوللو څ شام لخر په تخلو شو. کله شام لخر په تخلو شو آخری حربا ال د دوا ډیر چالاک کسان مویا او عمریاس دورا چالاک کسان و څ علی نے غټل جنگ بویا غټل جنگ بویا. شام لخر په تخلو شو. عمریاس ته دی ته چه کوای شي. عمریاس ته دی مو ته چالرسي قرانون الوړ کوي نه زو بس مو جنگ نه کو قران ته دعوت در کو. کله دعوت ور کوي کله ټول جنگو کو بویا ټیم کې قران الوړ کو. اما هغه ته پاتو چې علی لخر کې جاهل شتا. خدا جمله دغ جنگی صفین نه مخ کې کله شام نه لخر روانې دو تاریخ کې دا جمله والی کله ډیر احمد جمله ده. څه جمله ده؟ څه عمریاس امیر شام دی څه جناب مویا تخپل لخر نی دورا غارا نشي غرور ونه ما کا. هغه خپل لخر نی غرور کول مو ز ډیر طاقتور لخر دی. او دی ویلي تی تاسو مالک اشتر مخه کسان نشته دي لخر کې. مالک اشتر یو روبو. مالک اشتر یو دبدباوا. مالک اشتر نامه نه بخالق لرزیدل. بیا وی څو کوم یی دا دعا کوا چې علی فوج کې جاهلانو تعداد زیات وي. دا جمله و. جاهلانو نه استفاده وکړه. کله قرانون الوړ ک مالک اشتر ویل صدا خو ځان بچي. علی ویل وی وی اوس پرېنک دا وی اخیری وخت د جنگ پرېنک دا وی. خو توري ودر والی صرف ویا نه در والی ای علی لخر علی سی توري رکا غالي. مالک اشتر رستون دغنی تو نه پرېګدو.
تاریخی حقایق. علی ہوتی گټل جنگ څنګه پرېږدو، موږ قرآن سره جنگ نه کوو، دا څه کمزور شای نه و. زه ډېرو ته یم مو چې زه مجتهد هره خبره منم، چې منم مې مجتهد هره خبره منم کنه، زه رهبر هره خبره منم. کله سخت خبره راشي ته هغه وخت کې وې ته تی ویلی قرآن گزار وکړه ته کړه وې کنه به ته پته لګیږي. دا حالات راغله څه نعوذ بالله مالک اشتا تدی ستیا کافر شې نعوذ بالله علیا کافر شې دې څه کوي قرآن سره قرآن گزار وکړه. علی سی توری روکا غلی مالک اشتر ارستونه شو دالته تو وینیا نه پرېګد. ګټل جنگ خپل مانس کې سګ بے نتیجه ختم شو. علی ویلا وز دغنه سره جنگي کوم خپل لخر ستوري وي. خب جنگ مالک اشتر ارستون شو 200 قدموں کے لاسو قدموں کے جنگ ګټل جنگ بے نتیجه ختم شو. کلا ادوکې مو کې ارڅ وشولې کوم فیصله وای کړی او کې دوکې وشولې اغنباد امام علی علیہ السلام طویل تاریخ دی هغه طرف نه سم. امام علی السلام دوباره لخر جوړ کو تو شام والا اوسه دوباره اخیری جنگ کو چونکه شام والا تسلیم نه وشوي علی حکومت نه قبل اور دوباره کله لخر جوړ کړلو. دی ټایم کې امیر المؤمنین شهادت وشو. علی ته ضربات ولګېدو، ابن ملجم ضربات ولګولو او روزه کې علی شهادت وشو لخر پاتې شو. علی شهادت نه بعد امام حسن علیہ السلام دغه خلکو امام حسن بیعت وکړو. امام حسن سره ودرېدا، امام حسن حکومت ته راوست. شپږ میاشتې امام حسن حکومت وکړو خو بس یو خاموشه سره ټول ناسو نه چغام کوونسه. مسجد نبی ته راغللو، مسجد کوفه ته امام حسن سلام خطاب وکړو. څه شام والا خو سرکش دی، هغه د مونږ حمله کوي، هغه د مو شهرونیا حمله کوي، مخالفیا قتل کوي، اما تاسو جنگ نه کوئ. دا خلکو سمون فیصله کون جنگ کوو یا نه کوو. صلح امام حسن څنګه شوی دی صرف واورا چې واجی نشوی دی، صرف موضوع طرف تر اسم چې واجی نشوی ویلی شوی دی امام حسن صلح. امام حسن صلح کای صلح والا امام کنه چې حکومت څنګه راخسته مو یا ته ویلی وکنه سروړه پرچا تواله کوم. کوفه کې به صلح کړی و، کوفه کې نه دی کړی، چې ته کړی دی جنگ میدان کې ویلی کړی دی. صلح امام حسن حقیقت دی یو شی او دا حقیقت څنګه شوی دی. مو ټول بوج په امام حسن ورچواله دی. خو امام حسن صلح والا امام، بیا امام علی جنگ والا امام بچی شو. او امام علی نے اعتراض وکړ، امام حسن نے اعتراض وکړ. نه وجه دا دی تاریخی حقایق نور څه. امام حسن علیہ السلام د لخر ته بیا کوشش وکړ، یو ورته بیا لخر پوسولو تیاری کو. دیر دقیق تاریخ ته صرف نقطه ته د سوچ وی صلوات واست محمد و آل محمد باندې. امام حسن علیہ السلام زمانے کې مالک اشتر شهید شوی و، عمار یاسر شهید شوی و، امام علی کوم اهم صحابیان و هاشم میرکال وغیرہ ټول شهیدان شي او جنگو. خو امام حسن صاحب دویمه یعنی مو پښتو خبر دویمه زنزفه ور سره. امام حسن مالک اشتر په ځای آرمی چیف سپاه سالار څوک جوړ کوي د فوج خپل طرز وای. عبید الله ابن عباس بنی هاشم دی، عبید الله ابن عباس خپل طرز وای، سکا طرز وای. امام علی خپل طرز وای، عباس علی ترو رسول الله تر کېدو. دای سپاه سالار جوړ کو دیته اصلاح کار کو ستمخ کې څه سفین ته ځان رسوا مویاته جواب واستولو اخیری لخ جنگ هغه طرف نه لخر وته څه لخر مو سره سره د چرته ز درسم. آرمی چیف سپاه سالار خپل طرز وای بنی هاشم مخ کې وته آفر راو چې آفر وته راو درې آفر وته وک شام طرف نه درې آفر وته شو. دورا درهمه دیرغه دورا درهمه ته مال اخکار تراشه ما سره شامل شي در کوم. او دویم آفر زدا او کوته امام حسن فوج سپاه سالار مال اخکار تراشه ته خپل اخکار کې سپاه سالار جوړو. دریم آفر زدا او کوڅه شام وی لبنان حسن ډیر مشهور وو سیاده عربو کې نور عرب شام وی لبنان خزو نما وری ډندې تا ته شام کې واجل کې نو لیا وسته نکاح یا کوم
امام حسن طرز وای بنی هاشم خپل آرمی چیف جوړ کړی دی فوج سپاه سالار دی بل طرف ته یو بل خصوصیات یا ورکیو صدای شامیان او دخمان او ذاتی دخمان د یمن گورنر وو یو وخت امام علی گورنر جوړ کړو شام علاو خلکو یمن باندې حمله وکړه بصر ابن ابي ارطان به ته علاقه یو داعش مخې گروپ جوړ کړو چوک بہت مخترو ویلو به ګناه ګناه به نه ویل اغه ایدی دوا زمان اروانی ول مور په مخ کې او توت سیرال دوا زمان دی شامیانو مړ کړی دي مگر پیسې او ته مخ کې شوي غدارې پاره عہدا او ته راغلاله چي وکړه امام حسن پرېک دولو آرمی چیف خارچو غداری وکړه دویم طرف ته مویاسا امیر شام سټول مضبوط چایڅوغه جوسوسه نټورک ډیر مضبوط امام حسن سے کوم فوج هغه کې دا خبر د سي پرشان شو لکه یو دماکا کوي امام حسن فوج کې خبره پرشان مخ کې فوج خارچو پیسې واخسته جنگ نه کیږي خو امام حسن فوج چې وکی مدین پوری فوج رسیدلې په زرګون 60,000 نه زیات فوج دی اوس چې وکی امام حسن فوج چونګ هغه وخت کې فوج بقاعده تنخوانی نه ویسه د لکه ملیشیا او فوج مو منتلی تنخوانی میاشت تنخوانی به نه وي بس جنگ ته بتلال جنگ کی جنگ به وګټل کوم مال غنیمت هغه به دوی تمل ویدو دا خلکو ویلا څه اوس مال غنیمت نه ملېږي چونګ جنگ یا نه کیږي مخکې فوج خارچ وي پیسې واغست امام حسن څخه کوم فوج او هغه فوج په خپل لخر بنا وکا لوټ مار شروع کو خپل فوج سامانی لوټ مار شروع کو نور هغه پرې دا تاریخي حقایق دي امام حسن خیمه نه پرې دا ولا غیا لوټ کا دغه پوری څه روایت کوي چې امام حسن کوم جنماز نه ویلاړو دوره وته نو لڅ لک سیر ته د جنماز وړم زوري کو امام حسن ول ویدو اوس دغه لخر سره امام حسن چې کړي جنگ کړي خبر دینه مخ کې لاړه امام حسن باندې حمله وکړه زخمیه کو خپل لخر زخمی کو نور هغه پرېګه دا امام حسن احتجاج تبدی دا روایت احتجاج تبرسی والا دی احتجاج تبرسی کې امام حسن السلام یو روایت بیان کوي چې سمو اخیری دا ولیدل سمو ته دوی منسوبې جوړې شوې ایوا منسوبات دخنو جوړه کا ایوا ته دستانو جوړه کا ما ولیدل سمو ته دخنو منسوبات دستانو نه خاوه دخنو معنی ارڅ طریقې سے حکومت خستو بس هغه کور نه حکومت دوست دستانو ز ذلیل کوالو موته دغه پوری منصوبه جوړه کړی و چې زیخ پولاسو کې تړلو ماویانی خرڅولو احتجاج تبرسی پڑھاو کا احتجاجات کتاب لیکړی علامه تبرسی ډیر عظیم مجتهد تیر شوی دی هغه ار امام احتجاجات بیان کړی دي هغه احتجاجاتو کې احتجاجات امام حسن کې دا حدیث موجود دی موته دغه پوری منصوبه جوړه کا چې زی شامیانو نه خرڅولو وې ما حالات بداو چې زبل واس تړلې شامیانو مخ ته پروت و کازه هغه پرخلیا عربو کې مشهور دا و چې څوک به قیدی شو هغه ته به غلام نه ویل کا آزاد به کې به بیوتل دایمو آزاد کرده غلام دی یعنی دا میمو غلام مو آزاد کړي دي ټول عمر په پیغور هغه ته کېدو یی ما بنی هاشم ته پیغور نه جوړاو دویم حالات او کدي حالات کې زمرګول مړکول ډیر ذلت مارګو څه ځای مخته دیواجه نه مو چې وکمو شامیانو ته ویلا خاطر واسطه هیڅ حکومت دی زیدال تر واسطه امام یہی کا نام انی لم اجد انصار ما یون ناصر یو مددگار نه ولیدل ما سیدا حالات جوړ کړو امام حسن ز صلح نه لوا خپل عزت بچول پر بل لیار نه ایوی غدره واجینا ایو کاس غدره واجینا امام حسن حکومت لوړو ایو غدره واجینا قوم و ملت غدره دا آسان غدره نه دی دا گناه سره معاف کیږي نه زه نور شواهد رو شرک و غدره هیڅ کله اهل بیت نه معاف کوي نه معاف کوي موسشتا شواهد تا خطبه در کواش وزه دتم فرق امام علی و امام حسن امام حسین کې نه او چې وصوله کوله بل جنگ کولو نه فرق امام حسن و امام حسین و امام علی اصحابو کې وو
امام حسین لسم شپې کله خپل اصحاب راټول کړي هغوی ته څه جملې وایي؟ دا جملو نه ډېر سبق اخیستی شي. خپلو اصحابو ته وایي ای د ما اصحابو تاسې مهای اصحاب تاسې مهای مرګلي نه ما نیکه رسول الله ته میلاو، نه ما پلار علی ته میلاو، نه ما ورور حسن ته میلاو. هغه 72 و لیکن دسې ویلاړ و څو پورې زنده و. حسین طرف ته یوه تیږه نه دی راغلي. امام حسن سدسې و څه خپل فوج ونې حملې کولې، خپل فوج قیمې لوټ کولې، خپل فوج خرڅولې ته ورسولو. لاړ شه تاریخونه بیان جناب صاحب اصلا تو این نشه اگه ما بلر یو کس موتی خیر دی هغه سے تو دا تاریخ پڑھو کہ خلکو ته ما هو خلکو ته نه نو خلکو په ټیل عمر ذهن کې انداوي چې امام حسن غلطي کړې ده، سولې کړې ده. غلطي امام حسن و امام حسن اصحاب و یہ او غدارانو اڅ غدارې وکي. بی بی زینب دغه غدارو، دغه خیانتکارو، دغه جاسوسانو، دغه دوره جوړولې دی چې بیبي ته ایکې وه موقع میلاو شوې دغه مخ ته ایکې وه موقع. بیبي ته مخکې موقع نه چونکې بیبي زینب خطبې نه ورکولې، یوه موقع ورته میلاو شوه. چېرته زه تاسو ته چیلن سے هم پڑھو کوئی لگا خطبه سے بیبی زینب کوفے بازار کی ویر کړي وه. ستړي خو نه وای. صلوات واسطه محمد و آل محمد. کومه خطبه بیبي د کوفے بازار کې ور کړی دی هغه پڑھو کوئی. شام دربار والا خطبه ټوله پڑھوي ویلې چونګې شام کې یزید ته خبرې کړې وي. یزید خو مو کې چوک نشته کنه، کوفے کې خپل خلکو ته کړی وي. سره دوره ته خیم شام او کوفے منځ ډېر فرق و. مو شام او کوفه یو هغه کې وشتي دی نه. شام کې اهل بیت دښنه و، کوفے کې اهل بیت دوستان و، دوره فرق و. شام باندې څلوېښتو کالونه بني امیه حکومت کولو، بلکې اسلام اول څه هلته لوړه بني امیه لوړه حکومت شروع کو. شام ته اسلام بني امیه وښیلی و. شام ته ابو سفیان خاندان خیلی و اسلام. زه به ته دوره وایم دوره فرق و. شام والا وی کوفے و شام بازار باندې دوره فرق و. شام بازار ته قافله نه وته تیږو ګذرونه وه، کوفے بازار ته قافله نه وته چدر ورغورځېدل. دوستانو دښمنو مده فرق و. شام بازار ته قافله نه وته پیغارونه کېدل، کوفے بازار ته قافله نه وته جوړېدل. لیدلی و 15 کاله اهل بیت وخت تیر کړی و دغه کوفے کې. امام علی حکومت کړی، امام حسن حکومت کړی و دغه کوفے کې. خب اهل بیت منطق کیا کسه، اهل بیت طریقه کسا. شام بازار ته نه وته، شام دربار ته نه وته، اهل بیت خپل شیخ الفضائل خیل. انا ابن مکه امام سجادی زی مکه زوایم. شام بازار کې یو کس دی آیا قرآن کې دا آیت اوریدلې ده دایمو په باره کې نازل ویلی هغه خلکو نه پیژندل. اما کوفے بازار کې بیبي فضائل نه کا بیان، خپلو ته چوک فضائل بیان کوي، چوک تو پیژندی طبعی خبره ده کنه. اوس زه ته هم سید مو پیژندی، اوس مو پیژندی زه سوته ست مو پیژندی زه چوک یم، خپلو ته چوک فضائل نه بیان کوي. شام بازار کې، شام دربار کې، شام مسجد کې اهل بیت خپل ځان و توخیل مچو کیو دغه پروپاګاندا کړی دی. کوفے بازار کې کلا بیبي دغه خلق ولې دل قافله نو تعالی پښوړېدل شو. زه ډیرو خلکو ته کوم مصیب ما وته وورو برداشت نشو به خپل سترګو سلیدل. اهل بیت پیژندل 40,000 خاتون یو ترستولی و، څنګه پیژندل بیا ترستول ها کوم حالات کې والدا هغه بیبي خپل کسي سره لسونه چرته تړلې دي. بیبيانی کسي سره ستاره باندې چادر نشته ها نيزو باندې سرونه کسي خپل سترګو سمخ کې روان دي په جړاش به. خب بیبي ته دغه غدار او دغه خیانتکارو ته ایوام مکمل او شواله بیبي زینب ته، ورنه بیبي زینب بازارو کې خطبه نه ورکولې. عباس زنده وی بیبي خطبه ورکولې. مکه کې عباس خطبه ورکا، مکه کې عباس ور کړی دی، بیبي نه دی ور کړی. مگر مکمل او ش بیبي زینب ته. بیبي زینب دغه غدارو جوړولې و. بیبي زینب دغه غدارو علیا بلا پرېږدولو دغه غدارو اجنه
امام حسن داسې پاتې شو څو مجبور شو حکومت یې چاته لاس کې و مغه یزید پلار ته مجبور شو امام حسن دوره مجبور شو چې لاس کې ورکو ایتاوی حکومت مجبور شو بیبی ته مکامل او شو غدار وته انده و کوفه والا وته څو جملې ده ته نور مخ کې خپل پړاو کو بس به مصیبت طرف ته چم الا یا اهل الکوفه خطبه آغاز داده آغاز ماس کې نه ته شروعات د الفاظو ني یا اهل الخطل والغدر ای دوکاباز او ای غدارو ای خیانتکارو مو ته خیانت ډیره وړکه شایبري کی شال 10000 روپے مو واخسته خیر دې پار نه چي یو کروڑ ته ملو شو پلانکای شو دای وریا وای مو ته خیانت کرے قوم سا ملت خرڅول ډیر آسان شایبري مگر بیبي زینب ته ډیر درد ور کوي بیبي زینب د سې جړو نه قبلې ساغه غدار سره وی نه قبلې عزت جملې وسویل شان یا اهل الخطل والغدر ای دوکاباز او ای غدارو ای د کوفه والا خلق او الغا کې ودا کله جړوي والی دا دینا عام حالات کې نه موت ته خدا دې کنه کله چوک جوړی لګو ته مصیب نور وکا لګ مرسیا وسې نور وکدا کا بیبي زینب ته شروع اندغه خطبه په باره کې کله بیبي زینب بازار کې یا اهل الکوفه ویل د سې غلیش وڅ چا خبر اخلی نه وته چا आवाज نه وته ډیر ویل علی رغله د علی د خطبه ور کوي یا د علی زوی رغله هغه انده خطبه ده الا یا اهل الكوفه ايد کوفه ولا خلق یا اهل الخطل والغدر ايد كباز اي غدارو اتبكون اخي ايت سي مورور ته جوړوي مورور ته جوړوي فلا رکات الدم ايت سي وخ کې سارا و مداريگا ولا حدات الرن ايت سي فريادون سارا قرار ماشا ففکو کثیرا وزهکو قلیلا ډیر زیات جوړ ډیر کم خوندوي انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاس ایتاس په مثال د هغه خځه ده قرآنی آیات ته پیش کو څاغه په ټوله وریزه چکول ملوچ نه بیرسه جوړول مزدګار ته به خاتمه کا ټوله شپه ورځم مهنتونه وک اخیری کی مارڅ برباد ک تاسو په مثال دغه خځه ده او زه توین دا خطبه به ما بیبي دا کوفه کې نو ور کړی سو دورا شهدا مو ور ک دورا قربانه مو ور کی دورا سختې مته ری کی په وی الیکشن مارچ دار بدار خپل طاقت نه دار بدار ای وی ورزي پورا ایو سیټ پورا دا کوفه کې به دا خطبه نو ور کو بیبي زینب خطبه لک پڑھو الا وهل فیکم اے کوفه والا حل تاسو پوت چوک دی بیبي او تم صاحب نه بیان کړي حقیقت وتخی الا وهل فيكم الى سلف الصدر شنف وملق الايماء وغمز الاعداء او كمر على دمنا او كفزه على الملهوده دی بی خطبه ده تاسو کی چوک پاتې چاپلوس چمچاګر چمچو والا خالق ټولو من اسلام آباد کی تیر کړي صرف الیکشن ته نږدې موتروشي څنګه اوسه پټوانیا خالق چمچې سے لگاو بیوی وتا دای چې دا تاسو کې پوتی دي ابن زیاد صاحب یال دغه ول ورسته به چمچې لگاوالي الا وهل فيكم الى سلف الصدر شنف العجب متکبر غرور نډاک خالق دکې مجلس کیا د سکینی لگا ز ټول نو وات سیټ زم د سیوی څه دخنه د تامه کوي دخنه د تخلیقي وبرسي دا شی تاسو او کغمز الادا او کمر اعلی دمنا اتاسه په مثال د هغه واخو د ډیرین ير خطلی وي مخامخ ډیر شنه بری د بیبي خطبه د بیبي زینب مخکې طویله خطبه ور کړی دی لګي پړاو کې سړی حقیقت ځانو کې او چې مو کې خدا خو به نه سي بیبي کومي وتخیلی چپلوس او چمچګرو غرور او تکبر نه ډاک خالق اما واجنه خود دخنوت خلی کې وبنه رسي اما خبر واجنه اما انداز واجنه متویله څه بیبي ټول عمر خیانتکارو بیبي زینب او ام کلثوم د سدوی بیان دي چې دوی ټول عمر دا غدار متاسي اچا ظلم ذکر کو شمر داوا کا ابن زیاد داوا کو خو هغه بکوال هغه د خمانو شمر نه زګلا وکم ابن زیاد نه وکم خپل صدا کړیو خپل بیبي خپل ته له تاسو مو صدا بیبي ته دغه پوری جملې هیڅ کا تاسو جوړې دی تاسو سرونه بیا اوس نيزو باندې بیا به جوړې دوی مو بیا جوړو کنه بیبيان نه جوړې دی جړا لیکن غیرتمن جړا بے غیرت جړا نه بیبي نه قبلې
اتبکون اخی آیا تاسې د ما ورور ژاړئ فلا رکات دم ابي بیوتی تاسې اوښکې سره ومدرېږه ژړا داسې ژړا وکړل که هور وکړه توبه یې وکړه راغلو اهل بیتو دار ته بیا حضرت هور علیه السلام جوړ شو اهل بیتو دار تر نوځي توبه وکړه څه کوي هغه نه بعد بیا نوځه ورنه اهل بیت نه قبلوي صرف ژړا نه قبلوي توبې سره ژړا قبلوي داسې ژړا نه قبلوي قوم خارج کا ملت خارج کا کوم ځای کې ته موقع ملېږي در بدرې وکړه ځوانان در بدار که خپل دی پوره څه خپل بچی ونی یوړو روټۍ ورته واخلي بیا بیبي داسې ژاړه دا ژړا بیبي نه قبلوي قوم و ملت بچی دار بدار کهو بیا راشه بیبي ته د ژاړه ملنګیانې رسي نه قبلوي بیبي کوفې خطبه پڑھو که بیا پته پته ولګېږي شام خطبه نه شام کې یزید ته ویلو کوفې والا خطبه مو تاسې ته ده بیبي زینب با خدا ډېره ترسېدلې وه ټول عمر یې دغو غدارانو واجې نه چې نه ولیدل دغو غدارانو واجې نه یې ولیدل چې د علي د علي سار باندې گزار وشو غدارانو واجې نه کنه کوفې مسجد کې څنګه کېږي گزار خپلو منځ کې وشو ده دغو غدارانو واجې نه امام حسن تنها پاتې شو ایو فلم یې جوړ کړ ډېره ښکلې نمای ویلې کړې تنها ترین سردار بیله تر بیله حسن څنګه سوله نه وی کړي بیل تر بیله پاتې شوی و حسن یې څه ماته دغه پورې منصوبه جوړه کړې وه څه شمیانو نیمه خارج کړي ما چې کړي وې ما خپل عزت باج کو بس حکومت مو ویر کو خپلو غدارانو دا حالات وو امام حسن ته وارته زهر ملاو شو وارته چا ویر کو امام حسن به زغره خپل لباس نه لاندې زغره چوله څو ورته ونیغو شو گذرونه وشو خپل زندګۍ کې د امام حسن حالات جوړ شوي زه ډېرو ته یم امام حسین خیمې دیخنو لوټ کې امام حسن خیمه چا لوټ کا خپل لوټ کا خپل لښکر لوټ کا امام حسن چې نماز یا پرې نه کړولې امام حسن یې نه پرېږدول هغه نه ګزار وکړو چا یزید لښکر راغلی و شمیانو سې راغلی نه خپل لښکر چا امام حسن ته زهر ویر که خپلې خونې کې داسې حالات راغلی خونې والا نه باور نشته چې وکړي چا ظاهر ویر که خپلې خونې والا دا حقایق دي چې سترګې نشي پټولی دي نه بیبي زینب وی ام کلثوم ټول عمر دا و خیانتو زړونه یې دغدار شوي وه زه ډېر یم بیبي زینب کومه کوفې خطبه دی که چونکې پړاو کې بیبي زینب بلو الفاظو کې دا یي چې که نن مو د کوفې بازار کې لس تړلي ولاړ یو دا د دغو خیانتکارو واجې نه خطبې حالات یې وخت سړی انسان حیران پاتې شي زه دې حالات کې انسان داسې خطبه ویل کړي کوم صرف روایت ته ذکر کوم نور خپل مسایبو ته رسم روایت د کومه خطبه مو ذکر کړه یی بیبي زینب لسونه پسې گردن دي سار باندې چادر نشته دی بامونې چلو کې خالق ولاړ دی د علی لونی دي د امام سجاد مخ ته ولاړ دي واقعا یو ځوان ته ډېر ستړي شوي دي واقعا زه درته نن د علی لونو مرثیه ذکر کوم یی کله مدینې ته قافله وفا شوله مدینې دیوالونه مخامخ شولو ام کلثوم بیبي چې لږه قافله ودروي زه څو الفاظ یادوم اخري شپې ورځې دي شاید کال ته بیا خدای چوک مجلس کې ناست وي صرف بیبي مرثیه ووایي بیبي ام کلثوم مرثیه یی مدینې مخ ته مدینې ته قافله نه ننوته ام کلثوم مرثیه شروع کړله چې ای د ما نیکه مدینې که ته مو نه پېژندې حق لري مو وپېژنده ویلې چې کله مو دغه ځای نه وتلو موسی عباس قافلې کې موجود و
بی بی خپل الفاظ دی، بی بی ام کلثوم مرثیه دی، ای د ما نیکه مادینې عباس ما الکمې باندې پرېږدولو، ای د مو نیکه مادینې که ته مو نه پېژندې ته حق لرې. موږ کله دغې قافلې مادینیان وتله، موسی علي اکبر قافلې کې موجود و، د مو استقبال تا قاسم والی اکبر ولاړ و. ای د مو نیکه قافلې که ته مو نه پېژندې ته حق لرې. مو د شام مو د کوفې دربارو بازارو نه راغلیو. ای د مونی کما دینه کته مو نه پېژندې حق لري ویلې. کله مو دغه ځای نه تللو موسی قافلې کې ډېر زیات تعداد و، مګر څو خانو باندې واپس راغلیو. یہی ام کلثوم دی وایي جمله یہی څه دی؟ ای د مونی کما دینه کته مو نه پېژندې حق لري ویلې. کله مو دغه قافلې دغه مدینې نه وتلو، یہی دغه قافلې کې د وړو بچي وړې وړې ټویې کېدلې. ای د مونی کما دینه کته مو نه پېژندې ته حق لري. مجھ بچی د کوفې لیارو کې، څه د شام لیارو کې، چوک مو د شام زندانو کې پرېښلې دي. یہی اغنباد کله دغه قافله مدینې ته رانوتله، یہی اغنباد د حسین دویمې خور زینب غاګې وکړل. یہی د کله د نیکه رسول الله د قبر ته ودرېدله، یہی غاګ د کوي فریاد کوي زه غواړم داسې لږ ټول خلک د ما نیکه قبر نه ورياشي. یہی خلک یہی څه کوي، یہی څو ګیلې څو فریادونه نیکه ته کوه. یہی ډېر کسانو دا ویله بیبي رسول الله ته که څه یایي مو په مخ وایي نه، زه غواړم دا نکته لگی څو بیله ګیلې وکم. روایات کې دی کله بیبي زینب د رسول الله روضې ته ناوتله، یہی عورتې لسونه یې مخ کې کړل، لستوڼې یې اوچات کړل، غاږ د کوي ای د ما نیکه رسول الله د ما لاس باندې نشانې د کسې دا د تو امت مو کاربلا نه کوفې ته، کوفې نه شام پورې زلونو کې بتلیو. یہی اغنباد بی بی وائی وگیلا شروع کرلا، یہی یو مصیبی شروع کرلو. آخری دغه پور یہی ایمان کا رسول اللہ ما خپل سترګو سلیدل زتل زینبیا باندې ولاړم کوم حلکم باندې تاب حسین صاحب کولو اب حکم باندې ظالم ظلم شروع کړو. ای د مانی کا رسول الله، ای د مانی کا رسول الله ما غتا ته د الله سو نشانه وخیلې ایک حیا معنی نه وې ما بتا ته خپل مولا لګه خیلې وې. انصاف وڅدا زد شام نه زد کوفی بازارو کې د تا امت شکر زولې وې. الله الله